اللہ پاک فرمائے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، من دا قرآن بلیلۃ القدر کی نازل کړی دی. که ټول فضیلتونه یو طرف ته کې، دا یو فضیلت بل طرف ته کې چې الله پاک فرمایي ما خپل کلام، ما خپل کتاب هم په دغه شپه کې د لیلۃ القدر په دې شپه کې چې دی هغه نازل کړی دی. دا یو فضیلت هم د دې لپاره دی. نبی علیہ السلام یو ورځ ناست دی، صحابو ته د بني اسرائیلو د یو مجاهد واقعه بیان کړه چې په بني اسرائیلو کې یو داسې نیک انسان و، زر کاله هغه د الله په لاره کې هغه جهاد کړی و، زر کاله هغه عبادت کړی و. د صحابو چې د هغوی هر وخت دغه سوچ و چې مونږ به نیک اعمال په څه طریقې سره ډېر وکړو، مونږ به د بل نه په کومه طریقه سره به نیک اعمالو کې سیوا شو. چې نن دغه سوچ هغه الټه شوی دی. نن مسلمان وایي زه به په کوم طریقه باندې د بل نه په مال دولت کې سیوا شم، په کومه طریقه باندې به زما کور د هغه نه لوړ جوړ شي، په کومه طریقه به زما کور ښایسته جوړ شي، په کومه طریقه باندې به زه د هغه نه په دنیایي سازو سامان کې زیات شم. نن د مسلمان سوچ دغه ګرځېدلی دی. لیکن داسې دور و چې د صحابو سوچ دا و په کومه طریقه به زه د بل مسلمان نه په نیک اعمالو کې هغه زیات شم. خو چې کله په دغه سوچ په دغه دور کې نبی علیہ السلام تذکره وکړله د بني اسرائیلو د یو صالح د یو نیک انسان چې هغه له الله پاک زر کاله عمر ورکړی و، په هغه زر کاله کې هغه د الله پاک هغه تابعداري کړې ده، چېرته نافرماني نه ده کړې. د صحابو ذهن ته سوال راغی، سوچ راغی کاش مونږ ته الله پاک داسې عمر راکړی وی چې مونږ د الله پاک ډېر عبادت هغه کړی وی. د دې امت خو اوسطن عمر هغه 80 کاله دی، مونږ به هغه زر کاله څنګه عبادت حاصل. بعضې روایتونو کې راځي نبی علیه السلام داسې یو څو پیغمبرانو تذکره وکړه چې هغو ته الله پاک ډېر عمر ورکړ، ډېر عبادت یې د الله پاک کړی. بهرحال مجموعي طور چې کله نبی علیه السلام تذکره د مخکینو امتونو د عمرونو وکړه چې الله پاک ورله دومره ډېر عمر ورکړه او هغه به د الله پاک عبادت کوو، نو صحابه دې ته وکړېدل، دې ته ډېر زیات وکړېدل چې دا به څه چل کېږي، زموږ عمر خو لږ دی، مونږ به ډېر اعمال څنګه کوو، مخکینو امتونو خو زموږ نه مخکې شو. الله پاک دا صورت نازل کړو خفه کېږئ مو، تاسو خو زما د محبوب امت یې، زه به تاسو په یو موړ کې هغه نا امیده نه پاتې کوم، مایوسه به یو نه پاتې کوم، ستاسو په زړه کې به یو آرزو راشي، زه به هغه پوره نه کړم، داسې نه شي کېدلی ځکه تاسو زما د محبوب امت یې. تاسو ته ما په ټول امتونو فضیلت درکړی دی، یو امتي جنت ته نشي داخلېدلی. ای امته تر څو چې تاسو جنت ته نه داخل شي، یو پیغمبر جنت ته نشي داخلېدلی تر څو چې نبی علیه السلام جنت ته نه داخل شوی، او یو امتي جنت ته نشي داخلېدلی تر څو چې د نبی علیه السلام امت جنت ته نه داخل شي. تاسو خو هغه امت یې، تاسو به زه داسې پاتې کړم چې هلته نشي کېدلی. تاسو لکه ما عمر لږ درکړی دی، خو دا عمر دا لږ عمر دا داسې دی لکه په کوزه کې چې دریاب بند کې، دا د لږ عمر داسې دی لکه په کوزه کې چې دریاب بند کې ستاسو د یو سکند د یو منټ عبادت هغه د مخکینو امتونو د زرګاو کلونو د عبادت نه هغه غوره دی. تاسو له به زه داسې شپه درکړم چې په هغې یوه شپه کې تاسو عبادت وکړو. د مخکینو امتونو له هغو له 1000 کاله عمر ورکړی شوی و، د هغې 1000 کالو د عبادت نه د دغې یوې شپې عبادت غوره دی، د 1000 میاشتو د عبادت نه هغه غوره دی. د 1000 میاشتو عبادت د دې چې کله حساب ولګولی شي سله پاسه 83 کاله عمر کوي، سله پاسه 83 کاله عمر دا په یوه شپه کې دا د عبادت حاصل. نو څه حالت به وي د هغه کس چې هغه د خپل عمر 50 کاله په لیلة القدر کې عبادت وکړي. دغه مثال کے طور پر 40 کاله عبادت وکړو د لیلة القدر، دغه 40 له 83 کې ضرب ورکړه د څو کلونو عبادت کړي، 83 سال خو د په یوه شپه کې عبادت وکړو، ثواب میلاو شو. بیا ول په 40 کې نور ضرب ورکړه، څومره چې دی نه حد ته ورسېدو. د مخکینو امتونو سوچ وهم و ګمان به هغه هم نه و چې داسې حد ته به هغه ورسېږي.
نو 83 سال دا په یوه شپه کې هغه د عبادت ثواب هغه میلاو شو. دغه 83 کاله الله پاک فرمایي داسې شپه ده په دې کې ما قرآن نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. او اے مخاطبه دا ته څه پته ده چې دا لیلة القدر هغه څه شی دی؟ دا کومه شپه ده؟ د دې فضیلت هغه څه دی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. دا لیلة القدر داسې میاشت ده چې د زرو میاشتو نه دا غوره ده. د دې عبادت هغه د زرو میاشتو نه هغه زیات دی. خیر لفظ د خیر ذکر شوی دی. داسې نه دی ویلی الله پاک چې د دې عبادت د زرو میاشتو برابر دی. داسې نه دی ویلی. خیر من الف شهر. ګوره دې کې یو محدود دی یو لا محدود خبرې، یو متناهي دی یو لا متناهي دی، یو لیمټ دی یو انلیمیټډ دی. تاسو په پیکیجونه اکثر کړئ وایي هلکه پلان کې ته انلیمیټډ ملتونه میلاو شو. انلیمیټډ چې دی هغه دته نیټ میلاو شو. یو لیمټ دی یو انلیمیټډ دی. الله پاک دلته فرمایي خیر من الف شهر. د انسان سوچ خو به لیمټ ته ځي چې زر میاشتې نه خیر غوره دی. د زرو میاشتو نه هم غوره دی خو څومره غوره دی د دې لیمټ هغه نه دی معلوم. د دې نه هم زیات دی. د انسان د پوهې لپاره الله پاک فرمایلي دي زر میاشتې بلکې د دې نه هم غوره د دې د یوې شپې عبادت دی. خیر من الف شهر. او داسې شپه ده تنزل الملائکة والروح فیها. په دې کې فرشتې نازلېږي والروح او روح پکې نازلېږي. روح څه ته ویلی شي؟ اکثر مفسرین لیکي د روح نه مراد جبریل علیه السلام دی. د روح نه مراد جبریل علیه السلام دی. بعضې مفسرین لیکي د روح نه مراد یو مخصوص فرشتي دي. یو مخصوص فرشتي دي الله پاک د دې لپاره مقرر کړی دی چې دا په لیلة القدر کې هغه نازلېږي. مخصوص بعضې مفسرین لیکي چې د روح نه مراد یو عجیبه مخلوق دی چې خوراک څښاک کوي، نه فرشتې دي نه انسانان. یو نور مخلوق دی د الله پاک، یو بل قسم مخلوق دی چې هغه په دې شپه کې هغه نازلېږي. هغه راځي انسانانو سره ملاقات. تنزل الملائکة والروح فیها. فرشتې پکې نازلېږي. والروح د مشهور قول مطابق جبريل علیہ السلام نازلېږي. او حدیث کې راځي فاذا كانت ليلة القدر، کله چې ليلة القدر شپه شي الله پاک حکم وکړي جبريل علیہ السلام ته فيحبط في كبكبة من الملائکة. جبريل علیہ السلام د فرشتو په یو جماعت په یو ټولګي کې هغه نازلېږي. ومعه لواء اخضر. د جبريل علیہ السلام په لاس کې یو شنه جنډه وي. فيركز اللواء على ظهر الكعبة. په دغه شپه باندې جبريل علیہ السلام راکوشي په لاس کې شنه جنډه ده. دغه جنډه د کعبې په چت باندې هغه نهله کې. او جبريل علیہ السلام دپاره وله 100 جناح. د جبريل علیہ السلام 100 وزره دی. منها جناحان. د دې جبريل علیہ السلام په دغه 100 وزرو کې 2 وزرې داسې دي لا ينشرهما الا في تلك الليلة فينشرهما في تلك الليلة. 2 وزرې داسې دي چې هغه چرته هغه نه غواړي، لیکن کله چې د لیلة القدر شپه راشي دغه 2 وزرې هغه پرانځي. فيجاوز المشرق الى المغرب. در د مشرق نه واخله تر د مغربه پورې دغه ټوله احاطه هغه راګیر کې. بیا چې دی نو هغه جبريل علیہ السلام فرشتو ته ترغیب ورکوي. فرشتې چې دی نو هغه تقسیم کوي. تاسو په ځمکه کې هغه تقسیم شئ. فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم. فرشتې ګرځي د نبي علیہ السلام په امتیانو باندې هغه سلامونه کوي. السلام علیکم. سلام کوي د نبي علیہ السلام په امت باندې. ويصافحونهم د هغوی سره لاسونه میلاوي. ويؤمنون على دعائهم د هغوی په دعاګانو باندې امین کوي. د هغوی دعاګانې فرشتې چې دی نو هغه امین وایي. مسلمان د لیلة القدر په شپه باندې تاق شپې راغلې په دې کې به یوه نه یوه شپه د لیلة القدر وي. دې دعاګانې کوي ای الله نن په امت مسلمه باندې ډېر د تکلیف
تکلیف حالت ته نن امت مسلمه هغه په پریشانۍ کې دی نن امت مسلمه خصوصا د امت مسلمه غریب طبقه هغه ډېر په پریشانۍ کې دی دا هغه غریب طبقه ده ای ربا چې تا د هغوی لپاره بشارت اورولی دی چې هغه به 1500 کاله مخکې د مالدارانو جنت ته داخلېږي نن هغه غریبه طبقه هغه ډېره په پریشانۍ کې ده نن چې د ټولو نه زیاته په دنیا کې متاثره طبقه د دغې مصیبت د دغې پریشانۍ د دغې بیمارۍ د وجې نه نن چې دی نو هغه د ټولو نه زیاته متاثره طبقه هغه غریب طبقه ده ای الله ستا د امت ستا د نبی علیه السلام ستا د محبوب د امت چې هغه خو تا دا نشو برداشت کولی چې مخکینو امتونو له ډېر عمر ورکړی شو هغه دې نشو برداشت کولی دې له لیلة القدر ورکړو لیکن نن د هغې امت غریب طبقې ته انتهایی تکلیف دی ای الله د هغې غریب طبقې په حال باندې رحم وفرمایې دی چې دی نه هغه دعا کوي دغه لیلة القدر کې دغه مؤمن دعا کوي فرشته پې هغه آمین وایي دی وایي ای الله دا بیماري ختمه کړې دی دعا کوي فرشتې پې آمین وایي دی وایي ای الله زما مغفرت هغه یقیني وګرځوې فرشتې پې آمین وایي دی دعاګانې کوي فرشتې چې دی هغه آمین وایي فیسلمون ویؤمنون علی دعائهم د دې په دعاګانو باندې هغه آمین وایي د دې سره مصافحه کوي د دې په منځ کوونکې ذکر کوونکې هغوی ته سلامونه کوي سلامونه ورته کوي لاس ورسره میلاوي د هغې اثر دا وي چې په زړه کې الله پاک یو نور پیدا یو نور پیدا کړي د هغې نور اثر دا وي چې د نیک اعمالو طرف ته په اسانۍ سره دې د ګناهونو نه د ده په زړه کې نفرت پیدا شي او د ګناهونو نه په زړه کې هلو نفرت پیدا کېږي چې کله زړه صفا زړه به هلو صفایي چې دی کله نیکي کوي نبی علیه السلام فرمایي کله انسان ګناه وکړي د ده په زړه کې تور ټاکې ولګي بل ګناه وکړي بل ټاکې ولګي تر دې چې د ده د زړه تک تور شي کله چې دی نیک اعمال کوي توبه وباسي د زړه یې ورو ورو سپینېږي ګناهونه هغه ټاکې ورایي نو چې فرشتې ورسره لاس میلاوي د ده زړه نوراني شي د نیکۍ طرف ته په اسانۍ باندې ځي د ده د ګناهونو نه د ده نفرت پیدا شي